ګرانو کتونکو السلام علیکم، زم شیرین زاده او دا ټایم زمونږ سره د سوات ناموړی شاعر ادیب محمد حنیف قیس چې تعارف محتاج نه دی، هغه زمونږ سره موجود دی او د هغه نه به نن یو څو خبرې به ورسره کوو د شاعرۍ په حوالې سره، د ادب په حوالې سره، او خاص کر د شلو کالونو خو زه پیژنم چې کله د 1998 کې په مشرق کې زه ومنو دی به هلته هغه دفتر ته زمونږ راته زمونږ علي حضرت باچا چې کوم زمونږ بیرو چیف و په هغه وخت کې او زما استاد هم دی، نو هغه به سره به د به سره د هغه سره ډېر ښه تعلق و، نو د په هغه پسې راته او موږ به ګپې لګولې. نن ورسره زه او په دې کیمرې په سترګه باندې ورسره ګپ لګوم چې یا نن راته څه وایي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ډېره ګرانه شیرین زاده صاحب، تاسو تاسو ملګرو ته، سلیم صاحب ته، شهاب صاحب ته، کیمرمین دا نوم رانه لږ هېرېږي، پرزند علي صاحب ته، د کوم چې تاسو سره ګاډ راغلی تاسو ته په راتلو باندې زه خپل کلي ته هرکلی وایم. ډېر خوشحاله یم چې تاسو هم راشئ زموږ سره په دې غریبو کورونو کې، په دې کلو کې، په دې ماحول کې کښېنئ پاسئ، موږ ته هم خوشحالي حاصله شي. ډېره ډېره مننه. یاره چاپیره ګورم او دې ټایم کې که زه ووایم نو زه د خوبانۍ د ونې لاندې ناست یم، بل خواته چې کوم دی شلتالان دي، اخواته پکې د انار دی، یاره مختلف باغچه ده ډېره ښکلې خوندوره. هسې شاعرۍ ته څنګه راغلی وای جي، په کومه طریقه څه چل شوی و؟ زه خو دا هر ځای وایم چې پښتانه به حیثیت کل شاعرانه مزاج واله دي، او د دې ثبوت دا دی چې تاسو ګورئ په کلو کې به ستاسو یاد دي، زموږ نوی نسل خو به ترې اوس نه خبرېږي، په کلو کې په غم خادو کې زنانه وي، هغو به سندرې وي او د ځانه به خلک ستایل ټپې جوړولې دا کولې، نو دا د پښتنو په خټه کې اغېږلې ده. خو چې بیا چاته ماحول لږ ښه میلاو شي، موقع میلاو شي، نو هغه د خپل اظهار وکړی شي، چاته میلاو نه شي نو د هغه بیا دا خلک خوښي، شاعران یې خوښي. نو تاسو وګورئ دا یو څه کاله وشو، خصوصا تعلیم یافته خلک، خصوصا صحافیان، پوهه خلک دا د دې شعر مینهوال دي. د دې نه دا ثبوت دی چې د دې خلکو د شعر سره مینه ده، نو په دې کې هم د شاعرۍ دا جراثیم شته، خو ماحول به په ټایم نه میلاو شوی. نو زه هم داسې په یو کلي کې وړوکې کلي کې وم، ما ته خو داسې څه ماحول نه و، خو بیا یو ځای داسې راغی چې هلته کې شاعرانو او ماحول جوړ شو په 1979 کې په کوهاټ کې، بس هلته ما اظهار وکړی شو، ژبه مې وسپړده. نو په ژبه چې د اوس پر دا اولنی شعر ته خپل یاد دی چې تاسو ویلو؟ کله چې ما شاعري شروع کړه نو ما شاعري پیژنده هم نه، چې ټپه څه ته وایي، سندره څه ته وایي، غزل څه ته وایي، ردیف څه ته وایي، قافیه څه ته وایي، تشبیه څه ته وایي، هېڅ هم نه پیژندم. خو بس هغه زما به د پښتو فلمونو سندرې ډېرې زیاتې خوښې وې، د خیال محمد، ګلنار بیګم، کشور سلطان، دا سندرې به مې ډېرې اورېدې، نو ما د هغو په شان لیکل اول شروع کړو، دا سندرو په شان. دا خو وروستو بیا حمزه بابا الله دې جنتونه نصیب کې، قلندر مومند صاحب یا دغه همیش خلیل صاحب، دا لوی لوی کسان زه د هغو خوا تلم راتلم، نو هغو بیا زه د دې شعر په رموزو پوهه کړم چې غزل داسې دی او سندره داسې ده او رباعي داسې ده، او په دې چلونو یې پوهه کړم، د هغو نه مې زده کړم. اوس به راته څه وایې، په دې ټایم کې راته څه وایې؟ بس یو غزل به راته ووایم، ما دا ډېر د 2017 غزل دی، د دې نه مخکې ما په دې طرز یو غزل لیکلی، نو نه پوهېږم خلکو دا ووایي چې ټول چې یاره دا لږ نوی طرز دی. بیا ما دویم هم دا په هغه ولیکو، نو دا دی چې خان به دې ومنم خو خانه زړه دې خان دی نه دی، خان به دې ومنم خو خانه زړه دې خان دی نه دی، ستا دغه کلی چې دی ستا په سر ودان دی نه دی، خان به دې ومنم خو خانه زړه دې خان دی نه دی، ستا دغه کلی چې دی ستا په سر ودان دی نه دی، او د هغې حسن د جاګیر خوب وینې منمه خو، د هغې حسن د جاګیر خوب ویني منمه خو، لکه د ټیک دی ټکېدلی په سندان دی نه دی، او د درنده په خوی دی پای چې زمونږ په وینو، د درنده په خوی دی پای چې زمونږ په وینو، په جوسه ښه ښکلی انسان دی خو انسان دی نه دی، د درنده په خوی دی پای چې زمونږ په وینو، په جوسه ښه ښکلی انسان دی خو انسان دی نه دی، او ستا د ځوانۍ خبرې څه ومنم څنګه ومنم، ستا د ځوانۍ خبرې څه ومنم څنګه ومنم، تا چرته کړی په دې ژوند کې کار د ځوان دی نه دی، ستا د ځوانۍ خبرې څه ومنم څنګه ومنم، تا چرته کړی په دې ژوند کې کار د ځوان دی نه دی، او ای ما ته هر وخت د نیکۍ قصې کوونکې وروره،
ای ما ته هر وخت د نیکۍ قصې کوونکي وروره د خدای مخلوق چېرته کې ستا نه په امان دی نه دی ای ما ته هر وخت د نیکۍ قصې کوونکي وروره د خدای مخلوق چېرته کې ستا نه په امان دی نه دی او ته د چندې په نوم خیرات له هره دره غواړې ته د چندې په نوم خیرات له هره دره غواړې تا دا منلی دی چې خدای روزي رسان دی نه دی ته د چندې په نوم خیرات له هره دره غواړې تا دا منلی دی چې خدای روزي رسان دی نه دی او خوشحالۍ خپلې چې د بل په خوشحالۍ زاروي خوشحالۍ خپلې چې د بل په خوشحالۍ زاروي قیسه ته څه ګڼې چې دا ګینې تاوان دی نه دی ډېره مننه ډېره مننه ډېر خوند یې وکړو خو په دې کې تا یو زما چې کوم مازه کار کوي نو تا انسانیت طرف ته امن طرف ته یو دغه ورکړی د پخوانو کلي کې چې زمونږ خانانو که نه نو هغه به دغه کلي رکوالو دا ټول خلک دا کله چې بس ونه دا به دغه په امن کې وو چا به زیات کډه وه کوړمه وه نو تا هم هغه پیغام ورکړی دی او څوک چې زیاتي کوي او هغه حیوان دی نو هغه انسان نه دی چې مطلب دا دی چې څوک یې نشکي که نه نو ډېر زیات بهترین یو سبق آموز اوس یو بل تپوس کوم جي لکه زه شیرین زاده په خپله زه شاعر جوړېده غواړم نو ماله څه کول پکار دي داسې ده چې د سړی وایي جوړېده غواړم دا خو یو قدرتي صلاحیت دی چې په چا کې وي چې دغه صلاحیت نو په دې کې زده کړه بیا په دې کې فني زده کړه د استادانو نه کېږي اول خو به په دې کې الله پاک دا ماده ښودي چې دی شعر لیکلی شي خو شعر باقاعده یو هنر دی بیا نو دا هنري زده کړه به بیا تر پوهه کسانو نه کوي خو که دا صلاحیت پکې نه وي نو هغه خو بیا که هنر زده کوي خو دی کولی نه شي ما یو پیره کوشش کړی واسې لکه ځان مې یو دغه جوړ کړی هغه زه اکثر وایم هم نو اوس تا ته هم زه هغه وایم دا زه وایم که نه چې نه چاته زاري کوم نه چاته منت کوم نه چاته زاري کوم نه چاته منت کوم زه د خپل محنت په زور په زړونو حکومت کوم نو مطلب دا دی چې زما چې خپل خیال دی چې دا مې دې دپاره یو پیغام مې داسې ورکوو چې ته محنت کې نو ته به د هر چا خوښې محنت په ځان لکې خو مطلب دا دی د خلکو به خوښې او دا بعضې نوم کس چې هغه محنت نه کوي او بس دغه شانتې پروت به وي او د خلکو بدې شي نو مطلب دا دی چې زه وایم یو سړی محنت کوي نو هغه به خامخا دغه کېږي او ته چې دا کومه خبره کوې چې یاره پښتانه تقریبا ټول شاعران دي نو هغه دغه کې موږ راځو که نه جي په هغه کټګرۍ کې خو موږ راځو که نه بالکل پکې راځئ زه ډېر خوشحاله شوم او دا داسې ده چې تاسو بیا مشق نه دی کړی د دغې نه علاوه په کار ده چې تا لږ نور کولی او دا مشق چې تا کله شروع کړو او جاري شو نو دا چینې بیا راوځېږي او چې دا راوځېږي نو د دې به بیا تا ته خلک وایي چې دا لښتی ورته رسې وکړه دلته ورته ډنډ جوړ کړه په دې طرف په دغه شي خو دې چینې راځېږولو له به دا ځایونه لږ کنل غواړي ښه جي هسې قیس صاحب سوات کې چې کله حالات خراب وو نو ستا پړه به څه تېرېدو مونږ خو مطلب دا دی چې په خپله چونکې د کشیدګۍ په دوران کې زه دلته وم او ما دا هر څه کاته نو صحافي خو ګوري او هغه شی ریپورټ کوي مخکې ما به جامت غټ و یخته به مې ګډ وډ و مطلب دا دی خلکو ما ټلیفون کوو چې یاره خپل خیال ساته او ته ډېر ګډ وډې خو هسې د شاعرانو او د ادیبانو به څه حال و استان تپوس کوم داسې ده که نه چې د ټولو نه زیاته حساس طبقه خو داسې تاسو چې څه وینئ څه محسوس کوئ نو هغه ریپورټ کوئ موږ ته داسې چې قدرتي طور دیو ته د شپږم حس دې ته د دې حالاتو را دغه کوي بیا چې دی ویني نو دی انتهایي حساس دی دننه ډېر زیات خوږي په زړه پخوا به داسې وه چې د غزل دپاره به ماهرین ووایي چې د دې لپاره دا موضوعات صحیح دي دا نه دي بیا دا ترقي پسند مصنفین دا چې د دغه میشن دا چې یاره ادب برای ژوند هغې نورو به وایي چې ادب برای ادب خو کله چې دا حالات خراب شو نو دغه نظریې لاړې سر وخوړو او د غزلو هغه موضوعات لاړو سر وخوړو اوس چې د څوک پښتون شاعر دی او قلم چوتای د هغه زړه وینې دی ظاهره خبره ده چې به کوم دا خبرې کوي ځکه چې هغه په ژوند کې یې نه چې زموږ سره څه کېږي او موږ له څه پکار دی او زموږ رانوي نسل له څه پکار دي دیو ته کومه لار سمول پکار دي دیو ته د خپل دشمن نشاندهي څنګه وکړو د دې خلکو نه آزاد څه وکړو نو هم دغه خبرې دي چې اوس په غزل کې او یا دلته چې کومې نظریې وي ترقي پسند او دا نور دغه دواړه تللي دي اوس ټول خلک دا چې ادب برای ژوند دی
او د ژوند دپاره خلک لګیا دی د ژوند دپاره هلې ځلې کوي هغه موضوعات چې د غزل دپاره به عیب ګڼلی کېدو ټول اوس خلک بیانوي ځکه ما ته مسله ده زه تباه کېږم زما بچی خرابېږي زما قام خرابېږي او زه هم چې نه دا د غزل موضوع نه ده په دې کې به صرف زلفې او شونډې او سترګې او دا ستایې هغه دور ختم دی شاعرانو خو خپل وینه نه جوړ کړې ده چې څه دین و هغه د دې دپاره ویلي دي کړي دي کوي او انشاءالله بیا به څه به راته وی زه خو وایم چې په وخت کې هم ما ته څه قطعې مطعې داسې وې چې یوه قطعه راته داسې لږه رایادېږي چې ته یوازې نه سوځېږې ته یوازې نه سوځېږې ورید پرید شوی مې زړګی دی او سواته اورې په تا بل که یو بوټان دی بل پټکی دی دا په هغه وخت کې په 2006 کې او یوه بله داسې وه چې ژوند مو څه دی خو د غورځو پرځو ژوند دی ژوند مو څه دی خو د غورځو پرځو ژوند دی یو طرف ته رانه شرمخ بل طرف ته منظری دی دا یو وینسکي زمانه دا بل غوښې خوري زمانه دا یو هم په ما ژوندی دی دا بل هم په ما ژوندی دی خدای پاک دې زموږ په سوات باندې بیا داسې حالات نه راولي موږ ډېر خراب حالات لیدلی دي او مطلب دا دی که موږ وګورو نو څه داسې لکه زموږ صحافیان ملګري ستاسو غوندې شاعران په هغې کې پولیس پوجان ټول راځي چې مطلب دا دی هر سړي پکې خپل خپل رول د سوات په امن کې پلی کړی دی خو څه غلطیانې په حکومتي سطح باندې هم شوي دي او څو مطلب دا دی کوتاهیانې په سیاسي سطح باندې هم شوي دي به هر حال اوس د خدای پاک امن ساتي نو د امن په حواله سره راته څه شی د سره شته ډېر شیونه دي خو ما ته په یاد نه د امن په حواله موږ باقاعده غټې غټې مشاعرې کړي دي په هغې کې نظمونه خلک هم بیدار کړي دي چې یاره خلک خپل بچي تعلیم طرف ته راولئ دا په کومو لارو چې موږ روان یو دا ښې لارې نه دي موږ له پکار دي چې د خپل ملک سره د خپلې خاورې سره د خپلو خلکو سره مینه وکړو کوم خلک چې موږ دغې لارو ته پاروي نو د دې نه موږ له پکار ده چې ډډه وکړو په دې کې په غالبا 2006 په ریډیو پاکستان کې یو پروګرام شوی او مشاعره وه چې په هغې کې موږ د څلور کسه د صوبې نه صرف غازي سیال صاحب او محترم سایل صاحب او حسینه ګل وه او زه هم زما لپاره ډېر زیات اعزاز و چې په دغې څلورو کې زه هم وم په هغې کې ما یو نظم ویلی و جنګ هغه ما په کتاب کې چاپ دی هغه هم داسې و چې په هغې کې ټوله ما دا خبره کړې چې یاره موږ له پکار دی چې دا کم ټوپک موږ راغستی دی دا زموږ د تباهۍ سبب دی موږ له پکار دی چې خپل بچي تعلیم طرف ته بوځو دوی له قلم په لاس کې ورکړو او که موږ دا ساینس او ټکنالوژي حاصل کړو دا کم خلک چې موږ دې لارو ته ګزاري او په دې بیا نو زموږ به پوهه هم راغلي ټکنالوژي به راسره همي نو دنیا به بیا زموږ نه امن غواړي او موږ به په امن صاحب څونه کتابونه ستاسو دا شي څلور چاپ دي او انشاءالله د دریو څلورو نور مواد دي خو دا یو بیا وروسته هم فضل ربي راهي صاحب د خدای ښه ساتي هغه پې خرچه وکړه هغه چاپ کو په کتاب شیرین زاده صاحب خرچه ډېره زیاته راځي 80,000 او 1,00,000 موږ په دې کلو کې دا حالات داسې چې په بچو تعلیم کول او دا کول د حکومت سره خو هېڅ منصوبه بندي نه وي چې فرض کا د چا کتاب ججان دې مقرروي د چاپ کېدو نو چاپ دي کی زه دا نه یم چې زما دې چاپ کړي خو که فرض که داسې مواد دي چې یا د چاپ کېدو یې ججاني نو پکار دی چې حکومت له پکار دی هر حکومت چې د پښتنوي په دې صوبه کې او هغه که د هرې ډلې دی پی ټي آی دی ان پی دی مسلم لیگ دی جماعت علما دی جماعت اسلامي دی خو پښتانه دي نو زموږ مسلې د ټولو یو دي زموږ ژبه یوه ده پکار ده چې هغو دا مرستې کولی او چې د هغو په ججانو منتخب کولی نو کتابونه یې چاپ کولی مسلې به نه وي څه پیغام ورکول غواړې نوجوانانو ته زلمو ته زما همیشه دا پیغامي موږ ته دوه د تباهۍ سببونه دي یو نشو طرف ته خلک روان دي نشو طرف ته په یو په موږ کې د جنونیت ډېر دی زه یم چې موږ په یکسویۍ سره د جدید تعلیم طرف ته لاړ شو جدید ساینس ووایو او خپل نسل او خپل ځان او خپل قام همیشه لپاره محفوظ کړو ډیره مننه ګرانو کتونکو تاسو د قیس صاحب خبرې خوږې واورېدې خو ماتې نور څه ایسته خو دغه یو غزل نه علاوه ما نور سره ونه ایستو خو قیس صاحب که سره صحیح نو ډالۍ که ناظرینو ته ځکه چې دا لر او بر دواړه اورېدی کېږي به ډېره مهرباني دا هم د 2017 یو غزل هم په دې مخ بل ته ونو دا به راته ووایم چې ستا زلفان خو د زلفانو په شان نه دي ستا زلفان خو د زلفانو په شان نه دي دا ماران خو د مارانو په شان نه دي
او نه په لار دي نه په دم کې یې اثر دی نه په لار دي نه په دم کې یې اثر دی دا پیران خو د پیرانو په شان نه دي نه په لار دي نه په دم کې یې اثر دی دا پیران خو د پیرانو په شان نه دي او چې په ما باندې سور نور وي او په دیو سوری چې په ما باندې سور نور وي په دیو سوری دا یاران خو د یارانو په شان نه دي او خویه مخ اوږدې زلفې بنګړی لاس کې خویه مخ اوږدې زلفې بنګړی لاس کې دا ځوانان خو د ځوانانو په شان نه دي او چې راځي په خپل غرض به یې نظر وي چې راځي په خپل غرض به یې نظر وي دا خپلوان خو د خپلوانو په شان نه دي او نه د خوار په سرګ دی لاس نه یې روب داب شته نه د خوار په سرګ دی لاس نه یې روب داب شته دا خانان خو د خانانو په شان نه دي او سترګې تورې چې پتا یې نه کړې قیسه سترګې تورې چې پتا یې نه کړې قیسه دا چشمان خو د چشمانو په شان نه دي ډیره مننه قیس صاحب زه ډېر زیات مشکور یم تاسو ماله وخت راکړو او د پښتنو سره یو خپلې خبرې شیر کړې نو امید لرم چې بیا به هم ستاسو سره په یو داسې خوندور پروګرام کې میلاویږم څونه چې زمونږ پښتانه وروڼه دي هغه ما سره په ټلیفون باندې او د ایمیل او د فیسبوک په دغه باندې رابطه کوي هغه ماته دا کوشش وایي چې ته په پښتو سره لږ دغه کوه د شاعر او شاعرۍ په حوالې سره هم نو نن هغه ملګرو ته دا پیغام دی چې قیس صاحب مونږه ستاسو مخې ته راوستو تاسو به دا پروګرام خوښ شوی هیله لرم او ستاسو نه اجازه غواړم د الله په امان